بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. وای دا الاول دی سور دته وګورئ د تلخیص دا ورتبته ترتیبا اقرب تناولا من ترتیبه ولم ابالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه، وعزفت إلى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها وزوائد لم أذكر في كلام أحد بالتصريح بها ولا بالإشارة إليها، وسميته تلخيص المفتاح. وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه ولي ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل. دا خو دغه حصہ تلخیص المفتاح د دې دغه دار چې د مصنف رحمت الله علیه وی چې ما د مفتاح العلوم قسم ثالث ولیکو، نو دا قسم ثالث چې ما ولیکو نو بدی کې کم ترتیب چې د علامه سکاکی رحمت الله علیه وو، نو ما هم هغه ترتیب چې نه دا دغه کو په هغه ترتیب باندې ملیکل کول، لکه د ځان بغیر چې دونه خبرې نه کولې او دا غي په مختصر کولو کې مډیر زیاته مبالغه هم نه کړې، بلکې کمی خبرې چې هغه د کړي لیکلي دي جامې د کړي دي او اساني کړي مې دي او زیاتې کړي خبرې په کې ځکه نه دي کړي چې لکه طالب علمان دود باندې ګران نشي او نه مې دا خبرې کټ کړي دي چې طالب علم په فهم باندې هغه ته مشکل لا نشي. او په دې کتاب کې لکه یو خود تلخیص المفتاح د مفتاح العلوم خبرې مې لیکلي، خو نور مې په کې دې خبرې لیکلي دي کنه د څه فائدې چې لکه ما غوغل دي د نور قومونو د نور خلکو په کتابونو کې ما غنه دي لیکلي او د څه ناشنا خبرې چې نامه په خپل کتاب کې لیکل دي. ان نوم ول ورکړل تلخیص المفتاح، تلخیص خلاصه ځکه چې دا د مفتاح العلوم خلاصه ده او څنګه چې الله تعالی د اصل په ذریعہ سره خلکو ته نفع ورکړي دا، نو زه د الله نه سوال کوم چې الله پاک د دې په ذریعہ سره تلخیص المفتاح په ذریعہ سره خلکو ته نفع وکړي، ځکه چې الله زمونږ لپاره کافی دی او الله پاک زمونږ کارساز دی. دا دغه تلخیص المفتاح خبره تروا صحیح شولا. وز دا یار پکې سوې نو دی چې ورتبته نو بلاول خدا ورتبته یعنی ما مرتب کړو سری مرتب کړو لکه دا هو زمير و راجع المختصر دا ته ما مرتب کړل دا مختصر پوه شوي تلخیص المفتاح ترتیبا اقرب تناولا من ترتیبه، په داسې ترتیب سره چې هغه ترتیب ډیر زیات نږدې وو ترتیب د سکاکی ته. وې د تناول ټکي دی لکه ماته سناشنا غونډه ښکاری نه تناولا معنا د اخذن یعنی اغستلو په اعتبار سره چې دا ډیر زیات نږدې وو د اغستلو په اعتبار سره من ترتیبه او په ترتیبه کې د هی زمير چا ته راځي دی نو یا وای چې ای ترتیب السکاکی من ای ترتیب السکاکی او القسم الثالث چې ما د خپل کتاب مرتب کو دا خپل کتاب مرتب کو چې دا په داسې ترتیب مولور کو چې دا د هغه ترتیب چې د هغه ته نږدې کم ترتیب ته نږدې نو یا ترتیب د سکاکی ته نږدې یا ترتیب د قسم ثالث ته. نو وګوره دلته کې د هی د پاره دوه زمينونه راوستل کنه، یا سوق ده سکاکی ده او یا سوق ده قسم ثالث ده. نو کته د دې لپاره ضمیر سکاکی راو باسي نو دا بشي اضافه المصدر الى الفاعل، ترتیب مصدر ده کنه نو دا مصدر اضافت به شي فاعل ده، او کله دې هی ضمیر نه مراد قسم ثالث وي نو بیا به ترتیب دا بیا به اضافه المصدر الى المفعول وي. لکه په بنا شوي دغه خبره کوي ورتبته ترتيبا اقرب تناولا من ترتيبه اي ترتيب السكاكي او القسم الثالث. نو که ترتیب د سکاکی شي نو بیا به اضافه المصدر الى الفاعل، بیا به اضافت د مصدر شي چاته یعنی ترتیب مصدر ده کنه نو دا به چاته راځي شي فاعل ته او المفعول به، او که د ترتیب نه د ترتیبه کې د هی زمير نه مراد قسم ثالث وي نو بیا به دا اضافت د مصدر وي مفعول به ته. ټیک شولا پوه شوي. ولم ابالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمي على طالبيه. ولم ابالغ او ما مبالغه نه کړې في اختصار لفظه د دې د لفظونو په مختصر کولو کې تقریبا یعنی قریبا وذ تقریبا په ترکیب کې څه واقع کیږي کنه تقریبا په ترکیب کې څه واقع کیږي نو دی وای چې دا تقریبا نه دا په ترکیب کې مفعول له هغه ما ته به تاسو ګورئ کنه راکته ما سره ورانه نه تقریبا په ترکیب کې مفعول له هغه کیږي څه واقع کیږي مفعول له هغه کیږي
بیا به دې کې دا خبره ده چې دا مفعول له حقیقي نو دلته خو لم ابالغ تنه دا خلقا فعل نفي ده دا سره فعل نفي ده او په فعل نفي کې تنه دا خلقا درینه خو مفعول له نه حقیقي مفعول له خو دې ته لګي چې دا غي دوه نه دا فعل مذکور واقع شوی کنه چې دا غي دوه نه فعل مذکور صحیح او په فعل نفي کې فعل واقع شوی پوه شو به باندې ها نو دا تقریبا دا مفعول له ده ورچانه مفعول له ده پدې لم ابالغ کې چې دا کم چې لم ابالغ معنی دا کم چې لم ابالغ معنی دا متضمن دا راګیر دا نو دا هغه نه دا مفعول له ده پوه شو به باندې ها یعنی دا مفعول له ده خود لم ابالغ نه مفعول له نه ده د لم ابالغ نه مفعول له نه ده ځکه مفعول له خو دې ته چې داګه دوی نه دا فعل مذکور واقع شوی او فعل منفی چې نه بدی کې فعل واقع شوی نه نو دلته کې دا تقریبا مفعول له ده خود چا مفعول له ده د مبالغه کم ده نو ویج بل لم ابالغ په دې ځمن کې چې کوم ذکر ده لم ابالغ په دې ځمن کې چې کوم ذکر ده نو هغه نه ده دغه خبر کې ولم ابالغ فی اختصار لفظه تقریبا او ما مبالغه نه کړي د دې دا لفظونو په مختصر کولو کې تقریبا څه شی مفعول له ده د چا لپاره لما تضمنه معنى لم ابالغ هغه چې متضمن دی راګر کړي دی لره دی لم ابالغ اوس مطلب یې څه شو ای ترکت المبالغه فی الاختصار تقریبا ای ترکت المبالغه د جما پر خوللی د مبالغه پر اختصار کې تقریبا الګه پوه شو به معنی ولی لتعاطيه ای تناوله د وجه د شامل کېدو د دینه چې دا مشتمل لاغي د ځکه وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه او بعد د دې وجه نه وطلبا او د پاره طلب کولو چې په طالب علمانو باندې هغه فهم دري آسان شي په طالب علمانو باندې دې هغه فهم څه شي آسان شي وز دا وی کنه چې وز ضمائر الاربعه د سلور ضمیرونه چې دي سلور ضمیرونه کم دي اے فی لفظه کې راهي ضمیر شو لتعاطيه کې راهي ضمیر شو لتسهيل فهمه کې راهي ضمیر شو على طالبيه کې راهي ضمیر شو ودا ټول دې مختصر تراجع دي ټول څه تراجع دي وفي وصف مؤلفه او د دې مؤلف هغه کتاب کوم چې راجع مکړل شوی دی دا په وصف کې بانه مختصر چې زما دا کتاب چې دا خو مختصر دی منقح صفا دی منقح معنی څه سهل المأخذ د ماخذ په اعتبار سره آسان دی تعریض یعنی په دې خبرو کې د اشاره ده بانه لا تطويل فيه ولا حشو ولا تعقيد چې زما په دې تلخیص المفتان می کتاب کې نه خو تطویل شته نه پیژنم تطویل یاره زائد معنا ته ویلېږي او نه پکې حشو شته او نه پکې تعقید شته کما فی القسم الثالث لکه څنګه چې په قسم ثالث کې و یعنی د مفتاح العلوم کې چې کم تطویل حشو او تعقید وو نماز خپل کلام دا می مختصر کو منقح کو نو بدی کې لگا تطویل حشو او تعقید دا پکې وسو الګه پوه شوي نو سیب دغه خبرې بګی دي کنه نو چې دغه تا دونه د کول نو دغه ضرورت پر بیا سو نو دا دغه خوم دي مدینه علاوه په نور خبرې د خپل طرف یو ځای کړی دي هغه سری واضفت الى ذلك فوائد واضفت الى ذلك ما یو ځای کړی دی پدې کې دیتا نو ذالک اسم اشاره ده مشار نه چې المذکور من القواعد وغيرها ذلك اسم اشاره مشابه المذكور من القواعد المذكور كم چې ذکر کړل شوی څه ذکر کړل شوی دي یعنی قواعد او غیر داغه یعنی امثله او شواهد ما اضافه کړی دی بری کاله کسر اضافه کړی دی فوائد فائدې سمې یو ذکر دي فائدې کمی فائدې اثرت في بعض كتب القوم عليها اثرت ولکه دا یو ناشنا کوم د ټکه ماده وي نه مان کوم کنه اطلاعات چې زه مطلع شوم چې زه خبردار شوم چې زه خبردار شوم فی بعض کتب القوم علیها په بعض کتابونو د قوم نه مراد دغه بلاغاتی علم البلاغه والا علیها پر هذا مرچا تراجه له علی تلك الفوائد دا علیها دغه فواید تراجه له واضفت الى ذلك فوائد او ما یو ذکر دي اضافه کړي مې دی پدې کې دا چې فائدې اثرت فی بعض کتب القوم علیها چې زه مطلع شوی ما خبردار شوی ما د بعض قوم د کتابونو د بعض د قوم د په بعض کتابونو باندې پایوي
لکه پوه شئ وزوائد لم أسفر في كلام أحد بالتصريح بها ولا بالإشارة إليها وزوائد او دسي زیاتې کړو خبرې په کې یو ځای کړې دي وزوائد او دسي زیاتې کړې خبرې لم افوز چې زونه هم کامیاب شوه په کلام احد په کلام د هیڅ یو چا کې به تصریح بها چې هغه په دغه زوائد خبرو باندې تصریح کړی دا او ولا بالاشاره له نه دغه اشاره کړی دا وای ما په دې کتاب کې یو فواید می پکې د ذکر کړی دي چې ما د بلغاو په دې کتابونو کې لیدلې دي نو هم په دې کتاب کې لیدلې دویم داسې زائد خبرې په کې کړې دي چې زمانہ مخکې چې کم خلک تیر شوی ری نه هغه صراحتن دغه ذکر کړی نه اشارتن ذکر کړی دي نه د خبرې صراحتن ذکر کړی دي او نه څه کړی دي نو ما په دې کتاب به ان يكون كلامهم على وجه چې ردو دا کلام په داسې طریقه باندې وو يمكن تحصيلها منه چې ممکن حاصل ولرنا بالتبعيه وان لم يقصدوها اگر جدو دې قصد نه کړه لکه پوه شو به دې مره یان د دې په دې کتابونو کې یا خبره اترې نه وي موجوده کم چې لکه دغه ما په دې کتابونو کې لیدل دي وسميته تلخيص المفتاح او ما دې لنوم کې خود دسو تلخيص المفتاح یعنی دا مفتاح خالص واله ليطابق اسمه معناه درې وجنا چې دا اسم د دې معنا سره څه شي مطابق شي دا نوم ولدک کې خود چې دا په اصل کې دغه مفتاح العلوم د قسم ثالثو دا مفتاح العلوم د قسم ثالث د غره کنه تلخیص ته کنه واښو به معنی وسلکه وای د ټول کتاب د مفتاح نو معتاد خپل کتاب قسم ثالث له ټول مفتاح نو تلخیص المفتاح ولکه خودو هغه ټول کتاب کې خدای علم البلاغه نه وکړه صرف پسه کې وا نو موږ ورته وایو چې روړې دې چلې غنا چې د مفتاح العلوم کو لګل بدري رسو باندې مشتمل او ټول اعظم حصہ چلندا پکې لکه دغه د قسم ثالثو د دې وجنه د قسم ثالث نوم دی ورکړل شو فوا بنا شوي کنه وانا اسال الله تعالى من فضله ان ينفع به كما نفع باصله وانا اسال الله تعالى او زه سوال کوم د الله نه وځل لګی دا خبره کوي کنه وانا اسال الله کې چې دلته کې دا مسند الیه ولی مخکې شوی دی اسال الله تعالی ولی ونوي چې اني وي وې ځکه کله چې قاعده ده کنه وې کله چې حرف نفي د کلام په شروع کې نه وي نو دا کله کله د تخصیص د پار راځي کله کله سره پار راځي او کله کله د تاکید د پار راځي دلته کې خدای ځوانه معنی نه دي سي ځکه چې دا مقام د دعا دی مقام سره مقام د دعا دی او په دعا کې عامواله پکار دی عام دعا پکار ده ځکه چې په دې کې کېږي چې سم مستجاب دعوات خلک بګي دعا به قبول شي او دی وایي چې وانا اسال الله ز چې نه دا دغه او دویم دا چې له ګوره یو انا دی په انا ضمیر دی ذکر کو او بیا په اسالو کې انا ضمیر ذکر کو نو دا خو تاکید شو او تاکید خو باغ دی چې مخالف څنګه انکار کوي له خو دغه انکارون نشته ترددوم نشته نو دا د ضمیرونه د بکول ذکر کړل پوانه شوي یو انا ضمیر د تکلم ذکر کو او یو په اسالو کې انا ضمیر دی پوه شو به معنی نو دا وروړی دا کار ما ځکه وکړو کنه چې زه دا وایم چې دا جمله ز حالیه ګرځوم دا څه ګرځوم او د جمله حالیه لپاره دا خبره ضروری ده چې دا به جمله اسمیه نو په شروع کې به واو حالیه راشي ځکه جمله انشائیه دعائیه دا چې نه حال نه جوړیږي دا حال نه جوړیږي جمله چې حال جوړیږي نادر لپاره څه خبره ضروری ده چې دا به جمله اسمیه بوي او د دې په شروع کې بس راغلی واو براغلی نو اسال الله کما ویلې نو دا به جمله اسمیه بوا نه و چې جمله اسمیه نه و نو واو په حالیه داخلي دی شو نو دې خبره لپاره چې رضا وانا اسال الله په داسې حال کې چې زه وانا ذو اسال الله تعالی ذ سوال کوم د الله نه و قدم المسند الیه دا مسند الیه مخ کړه ولی قصدا الى جعل الواو للحال لپاره د قصد لري خبره چې وګرځي دا واو د سره لپاره د حال لپاره من فضله دا من فضله په ترغیب کې سو حقیقي و دا حال من ان ينفع به دا ان ينفع به نه الګه پوښوي وانا اسال الله او ز سوال کوم دا الله نه په داسې حال کې ايون فاج نه پرګه الله پاک یعنی د فضل د الله نه به کې لایذ من هذا المختصر کما نفع باصله لکه څنګه چې الله پاک نه پور کړی په اصل سره یعنی څنګه چې الله پاک د مفتاح العلوم په قسم مثال سره مخلوق ته نه پور کړی دا نو د قشن دې زه هم د الله نه سوال کوم چې الله پاک دې تلخیص المفتاح په ذریعه سره خلق ته نه پور کی پوښوي
باصله کې د ای ضمیر چا ته راځي نو یا خو مفتاح ته راځي دی او یا څه ته راځي دی قسم ثالث ته انه کې د ضمیر چا ته راځي دی الله تعالی انه اي الله تعالی ولی ذالک ولی ذالک النفع چې دا ولی دی کارساز دی کار جوړونکی دی دوست دی ملګری دی دغه نفع هو حسبي ونعم الوکیل او دغه زماره لپاره کافی دی او بهترین کارساز دی وهو حسبي هو مبتدا ده او حسبي ولا سره خبر ده وهو جنن دا ذات ته او حسبي مصدر ده او مصدر نه مگر وصف وي او حمل د ذات په ذات باندې کیږي حمل د ذات په وصف باندې نه کیږي نو دیو چې زره سره بار ناسم زه خویم دې ته کنه چې تا په دین کې خبر راځي ازبې د نو باسم چې تا په دین کې دا خبر راغله چې عمل د ذات په وصف باندې نه کیږي نه دې مو چې دا وصف په پسې ذات کم حسبي په معنا د محسبي او د کافی ده نو چې محسبي دي کو حسبي په معنا د محسبي شو نو اوس دا خبره دوړ شو کنه چې تا وی چې حمل د ذات په وصف نه کیږي نو چې محسبي شو او کافی شو اسم فاعل شو نو ذات مال وصف پکې راغی کنه نو اوس خدا خبره نشته کنه چې حمل د ذات په وصف باندې راغی اوس خو ذات حمل د ذات په ذات باندې راغی کنه لکه پوه شوي ذکر دی وجه نه دی چې هو حسبي اي محسبي وکافي دا خبره دی ولي کې د سره ونه نه چې دا خبره کوي لکه پوهیږي خوزان به په کول پکړ ځان چې دا ولي دا خبره کوي او چې ته بزنې پوها کنه دا چې مړه دا خو آسان شي له خدای را تګران کړي اوس د دې خو آسان مانده او حسبي د الله پاک زموږ لپاره کافی دی نو ستاره لپاره چې کافی دی معنی خو تکي اوس حسبي خو معنا کافی کېدل معنی دی کافی کېدل پوه شوي کافی کېدل دي زما حسبي معنی سره کافی کېدل دي زما چې دا مصدر معنی کوي ها که خدای و چې نه دا خو نه کنه موږ معنی څه کو دا الله پاک کافی دی زما لپاره نو دا کافی دی چې دا کافی اسم فاعل نو هو حسبي اي محسبي وكافي ونعم الوكيل او بهترین کارساز دی و سره سره نعم الوکیل دا نعم الوکیل خدا کو جمله دا معطوفه دا دا عطف پچا باندې دا نو درې احتمال دي پکې سو احتمال دي پکې یو احتمال دار چې دا ته انا اسال الله باندې عطف کې پچا باندې عطف کې فانا اسال الله باندې عطف کې خو دا عطف صحیح نه ده ولې نه صحیح زګه چې ونعم الوکیل دا جمله انشائیه مدحیه او دا مکه جمله حالیه ده او جمله حالیه په جمله انشائیه باندې نشي عطف کېده دا خبره خو درو شو دویم نمبر دار چې انه ولي ذلك دا جمله مخکې شو انه ولي ذلك ده کنه نو په دې باندې ودا عطف کا نو دا به دې باندې نشم عطف کوله ولې به نشم عطف کوله زګه دا انه ولي ذلك دا جمله معلله ده سره او دا هو حسبي ونعم الوکیل دا د دې لپاره تعلیل نه جوړیږي دا د دې لپاره تعلیل نه جوړیږي نو مکه ته درې جملې دي کنه یو انا اسال الله دا او یو انه ولي ذلك دا او یو هو حسبي دی کنه ها نو دا دوه نه جوړیږي نو دا یو پکې متعین شو کنه چې ونعم الوکیل عطف ته پچا باندې هو حسبي باندې په دې باندې پوه شوي اوس کله دا خبره هم منله چې دا نعم الوکیل عطف ده په هو حسبي باندې نو بیا پکې دوه احتمال دي چې دا نعم الوکیل دا یا پر پوره جمله په هو حسبي باندې چې دا عطف ده او یا صرف په مصدر حسبي باندې عطف ده پوه شو مې باندې نعم الوکیل نه دا په چا باندې عطف ده نو سو احتمال وبګل اول درې احتماله فكما جمله باندې یو انا اسال الله باندې نو ال عطف صحیح نه دی ولی دا جمله حالیه ده جمله انشائیه ده عطف صحیح دویمه دا انه ولي ذلك په دې باندې عطف په دې باندې عطف هم صحیح نه دی ولی دا جو معلله او دا تعلیل لا سیږي تعلیل سیږي نو دا یو خبره متعین شو چې نعم الوکیل عطف ته بچا باندې او حسبي باندې اوس په دې کې خبره ده چې دا نعم الوکیل په دې هو حسبي په ټوله جمله باندې عطف ته او کنه صرف په دې حسبي باندې عطف ته نو دوه خبره برابرېږي وای کدا په دې هو حسبي باندې عطف شي کنه کدا په دې هو حسبي باندې عطف شي نو بیا با د نعم الوکیل نو ورسو مخصوص بالمدح محذوفي لکه نعم الوکیل الله دسی وي او حسبي دا الله پاک زموږ لپاره کافی دی و نعم الوکیل او بهترین کارساز د سوکو الله نو عطف د جملې په جملې باندې راوي کرانه غي پوه شو مې معنی ها دویمه خبره چې دا نعم الوکیل دا په صرف په حسبي باندې عطف دی صرف په باندې عطف دی نو چې دا صرف په حسبي باندې عطف شي نو بیا په دې صورت کې با دا حسبي په معنی د يحسبوني وي حسبي په معنی د سبانی د يحسبوني وي او مخصوص بالمدح بردين مخکې وي هو يحسبوني جمله بیا څنګه شي هو يحسبوني ونعم الوکیل نو دا هو به مخصوص بالمدح شي
هو بس شي مخصوص بالمدح او دا حسبي په معنا د سبا نشي يحسبوني وشي یلګه پوښو به معنی نو دی وی چې لګه وړي دا خبره خدا ته نه و جوړ کړه مخکې منګه خدا خبره وړي چې لاول فعل مدحي بیا فاعل مدحي او رسو بس بیا مخصوص بالمدحي نعم الرجل زيدون کرا ها دغه خبره ده کنه دی وی چې لاول فعل مدح یا فعل ذمی بیا بس فاعل مدح یا فاعل ذمی او بیا بس مخصوص بالمدح نو چې کله ته هو يحسبوني و نو په دې صورت کې هو مخصوص بالمدح ته مخ کړلا ویږي به باندې او دا خبر وې تاسو ځنه جوړ کړل وینه نه مړه دا خبره جنونو په دې باندې صاحب المفتاح دا تصریح کړی دا چې زید النعم الرجل ویل صحیح دي زید النعم الرجل ویل صحیح نو اوس په زید النعم الرجل کې زید چې دا مخصوص بالمدح مقدم ده او زید مخصوص بالمدح نعم فعل مدح الرجل فاعل مدح نو چې هغه ویلي دي چې صحیح ده کنه ټیک شو لا واښو به باندې ورته پوسه هو حسبي اي محسبي وكافي ونعم الوكيل وبهترین کارساز دی عطف اما على جمله وزید د خبرې دي کنه چې د دریو جملو احتمال بګیر دی په حاشیه کې ذکر کړی د لږ سی په غدرې ما ذکر کړی عطف اما على جمله وهو حسبي چې یاخذ او نعم الوكيل دا په ټوله جمله وهو حسبي باندې عطف ته کدا په دې ټوله جمله باندې عطف شي نو المخصوص محذوف نو بیا مخصوص بالمدح سوي محذوف یعنی اصل کې بوي نعم الوكيل الله سببي نعم الوكيل الله مخصوص بالمدح بګه محذوف شو یا لکه پوه شوي و اما على حسبي او یا نعم الوكيل دا پدې دغه باندې عطف نه نه په ټول جمله باندې نه عطف بلکې صرف په چا باندې عطف ده فحسبي باندې وزل لګه خبره تر ځان لوګه کنه چې حسبي چې دا خو لکه مصدر ده حسبي سره او دلته جمله ده او وصف چې دا عطف نه کیږي په جمله باندې نو دا حسبي په معنی د يحسبوني ده حسبي په معنی ده سره نو اصل کې جمله څه شو دا مخکې وهو يحسبني وهو نعم الوكيل وهو يحسبني فالمخصوص هو الضمير المتقدم ومخصوص بالمدح جنن دا باغ ضمیر چې کوم چې مخکې شوی دی علامه صرح به صاحب المفتاح وتثريح کړ د پری باندې صاحب المفتاح وغيرها في نحو زيد نعم الرجل چې دا نعم الرجل چې دا صحیح دی الګه پوه شوي زيد نعم الرجل یعنی مخصوص بالمدح مخکې کول صحیح دی هو حسبي کې په نعم هو حسبي کې نه هو حسبي کې نه فهو نعم الوكيل کې هو نعم الوكيل کې مخصوص بالمدح صحیح دی دا قال هو حسبي کو د سره فعل مدح اشتله نو فایده فعل مدح نشته ده هو نعم الوكيل پدې کې چې نه دا فعل مدح د دې مخ کې چې نه دا هو ضمیر ده او دا وعلى كلا التقديرين قد عطف الانشاء والاخبار و په دوانو تقدیرونو باندې عطف د انشاء راغلی په اخبار باندې د دې لفظ دوه مطلبونه دي و یا خو د څه خبره کوي چې هو حسبي چې نه داخله کا جمله خبریه ده او دغه چې کم دی د نعم الوكيل دا جمله انشائیه ده نو یا خو دې دا مطلب دی چې عطف د جمله خبری په جمله انشائیه باندې صحیح ده او دا دغه لپاره د دلیل لپاره دا خبره شوله پوه شئ یا د اعتراض کوي په دغه باندې په تلخیص المفتاح باندې په مصنف باندې چې دلته کې کته د حسبینا عطف کې په حسبی باندې عطف کې او په حسبی باندې عطف کې په دوانو صورتونو کې عطف د جمله خبری په جمله انشائیه باندې راځي او دا صحیح نه ده پوه شئ بس ده جو دا قدم وسته وخم خلاص شنو